يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. او که الله رب العزت زر نقصان ورسول شروع کی لکه څنګه توسو زر خیر غوړې نو معامله به نیمټاو شي او مو پرېږدو هغه خلک چې د مو د ملاقات امید نه لري په خپل سرکشۍ کې هغه سرګردون دي. واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. او چې کله انسان ته نقصان ورسیږي نو هغه موته مونږ دوا کوي په الموستي په نوستي په ویلوړي. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. او چې کله مو هغه نه هغه تکلیف او پریشانی لري کو نو هغه دسي تیریږي لکه موته په پریشانی کې ساره څه دوامونه نوي غوښتي. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. مو امدان منا خويستا کړي شوی دي بعد عملونه هغه خلکو دي پاره څه هغه حد نه تجاوز کوي. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. او بشکا دینه توسو نه مخکې ظلمونو خلکو بسته مو هلاک کړي دي او هغه ته روغللو رسولون واضح دلیلونو سره هغه مون رون نوړو امدان منا بدلام ورکو احکام ته ساغه مجرم وي. اردو کې ترجمه کوم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. اور اگر اللہ تعالی جلدی نقصان پہنچائے لوگوں کو جیسا کہ وہ جلدی کرتے ہیں خیر کو طلب کرنے میں تو معاملہ نمٹ جائے گا. فنظر الذین لا يرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون. سو ہم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اپنی سرکشی میں سرگرداں ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے لیٹے بیٹھے کھڑے ہوئے. فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعونا الى ضر مسہ. جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسا کہ اس نے تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اسی طرح اعمال خوبصورت کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اور ہم نے کتنے ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اور ان کے پاس رسول آئے واضح دلیلوں کے ساتھ لیکن وہ ایمان نہیں لائے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ. اللہ رب العزت فرمائی صدا توسو زون دی پارا بخیری غوڑے کچیری اللہ رب العزت دی توسو دغا دو قبل ولا او د بخیری چاٹ پاٹ توسو تا درکا ولا لکه څنګه توسو تا کلا خیر توسو وغوڑے نو خیر توسو تا اللہ رب العزت زر دیر کی کاندسی د بخیریا زر درکا ولا کنا نو اوسه پوری به توسو ممیلان امټو شیوا اوس پاټول توسو د قسمه کې په مخ نو سازو بده تنلوغا. مطلب دا شای شو چې کله کله وری انسان عموما دا په پریشانی کې کیږي کفار او حضور صلی الله علیه وسلم ته دا خبرې کولې چنانچه نظر ابن حارث دا یو کاس وو دا ډیر جهادي دا کاس وو دا په فارس تللو او هغه ځای کې د تجارت په سلسله کې بتللو فارس ته بیا به هغه ځای کې د رستم او د اسفندیار وغیرہ دغه کہانی ووریدلې آب رزداکی بیا به اهل مکه ته روغللو نعوذ بالله به اهل مکه ته دایلو چې د محمد صلی الله علیه وسلم توسو ته کومي کہانی تیری د فرعون او د حامان او د نمرود او د قوم عاد او د قوم ثمود دا خو تشي کہانی دي اندا کہانی کا زو وغونه رچې توسو کینه توسو ته د رستم او د اسفندیار ولا دینه خوستا کہانی د تیری کا دا خو د قوم عاد او د قوم ثمود ولا خو د زندنی کہانی دي دا خو تزاد د رستم او د اسفندیار ولا روشه توسو ته پکایداوی بیا وتا هغه کہانی به تیرولې چنانچه دی بدا ټکا کولو لو نشاء لقلنا مثل هذا. دا خو کوم دا کنه ان هذا الا اساطير الاولين. دا خو د مخکې خلکو کہانی دي دا خو کزه وغنه دا خزاده ته یلشه نعوذ بالله د محمد صلی الله علیه وسلم آسی توسو ته کہانی بین بیا بدی دا ټکا کولو سو اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. یا الله کده دایته رسول څه یی کده اختیار وی مخینه منو تر اختیار دي او کر اختیار وی نو خدای په کته څه وکا
سمو باندې اسمان نه کونی راوړو یا بل څه عذاب راته راک همدان منا قرآن مجید کې دي دغه بل هغه نقل شو ده او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا چې محمد صلی الله علیه وسلم ته دا خبره رښتیا وی نو اسمان نه یو ټوکړه کوم د اسمان هغه په موږ وغورځوا چې موږ ټول هلاک شو همدان منا قرآن مجید کې الله رب العزت دی بل هغه نقل کړی ده سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع الله رب العزت فرمایي چې یو سائل یو کاس دا چیلنج ور کوي چې هغه عذاب ته ته یای هغه کوم ده هغه مو باندې ارغه کا رواقیا کار باندې ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين بل ځکه الله رب العزت دغه دا قول نقل کړه چې دا ته کوم وعده مو ته یا کله رښتیا کېږي هغه عذاب مو وروله اوس الله رب العزت دې ته فرمایي چې کدا تاسو مون عذاب غوړې کنه تاسو مون عموما خیر خبره وغوړې نو زه دې سر ته تدیر کړم امدان منه د بخیریه د زر تر سره دیر کوم کنه نو سپوري به تاسو دې زمکه په مخ سره وای نه چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه حدیث شریف تا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي سمو الله تعالی نه دعو کړی دا چې یا رب العزت څه کوم سړی دی خپل رشتہ دار دی پاره دی خپل دوست دی پاره خیره وکي نو یا الله هغه ما قبلوا چنانچه یو بل حدیث قدسی کې راځي الله رب العزت په خپل فرمایي چې مو فرشتو ته دا هدایت کړه دا چې یو سړی خپل مال او اولاد دی پاره خپل نږدې سړی دی پاره خیره وکي نو هغه تاسو مالې کې نو دا دی الله رب العزت لوی کرم ده چې هغه دی مو ولا خیری چې کله مو خپل ځون ته ومن کله کله وکو خپل زوی ته وایي ته تاسو شي خپل قضې ته وایي خپل بچی خلخانی کې چوته نو الله رب العزت هغه داو نه قبلای او ته بیا خیر دا وو ته وکي الله تعالی قبول کړي نو دا دی الله تعالی څخه کومه ده مو باندې مهرباني ده نو البته یو حدیث شریف کې راځي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل اولاد دی پاره خپل مول دی پاره تاسو خیره ما کوي ځکه کله کله د سی وی څخه د قبولیت ټیم هغه کې بیا اره و دغه قبلی د سینات هغه ایتو دغه دغه کوم د ټایمینګ قبولیت ولا وخت سره برابر شي دلی تو خیره وکا دلی د قبولیت ټیم دا نو بیا ورسته کوم د کنه پچتاوه د تمیلوی بیا خیمون ځای هرمون د سیمنه وایي نو بل دغه نظر بن حارث کوم دا کنه دا د پیغمبر علیه السلام په غاټو دشمنانو ته شامل و هر څه کوم ځکه د پیغمبر علیه السلام متعلق څه خبره وای شاعر او دو د پیغمبر علیه السلام متعلق ډیرو نازیبا او د حج ولا شعرونه ویلو زیاړي به ورکی کوله چنانچه جنگ بدر کې دو پیش و جنگ کې نو جنگ بدر کې د مسلمانانو لوسته ویراو څه کله ویرغلو نو د نورو قیدیانو متعلق خدا فیصله وشوه چې دغه فدیه وغله رهایی کې دې متعلق پیغمبر علیه السلام خصوصي هدایت وکړه دا شمدای ما پرېګا ځکه چې د اسلام غاړ دښمن ده چنانچه دای بیا مړ کو د نظر ابن حارث بهرحال نو الله رب العزت فرمایي چې فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون د کوم خالق سدي مو ملاقات نه انکار کوي منکرین قیامت دي منکرین خدا دي الله رب العزت فرمایي چې دغه ته مو ډیل ورکو سما کا دنیا کې مزي وکي دغه به एकदम پکړ مور وای واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فرمایي چې کله چې انسان ته تکلیف ورسیږي نو هغه متپال موستي په ویلوړي په نوستي هر حالت کې موته دوونه کې یا الله ونه خلاص مکه یا الله د تکلیف نه مخلص کی چنانچه هر سړی خپل غریبون کې سترګې وغړي چې کله موته تکلیف ورسیږي مو څنګه صدقې کوو نظرونه منو یا الله کدا مشکل نه خلاص ولو خدای پوکا زب کوم دا کنه و میاشترو شي لره زب کوم دا پساله لاو زب مخاله لاو داګو چې کله تکلیف نه لري شي فلما كشفنا عنه ذره مر كأن لم يدعونا الى ذر مسا چکل مون تکلیف لری کو تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے ہمیں اس نے پکارا ہی نہیں ہے داسې تیر شي لکه مو ته اشاره چې ته دونه نه کړی مو عام حالو ته کیا کسو یو سړی چې کله مو ته متوز وي بیا هر وخت مو ته کور طرف خوشوي ده میناتي د زره د سلمونه د کلمونه لکه دای مو چې کوم الیکشنو کې ممبرون کله وداري تاسو بلی دلی ته دلی تیریږي په دوړو لسنه السلام علیکم ته دلی تیریږي سلمونه به تانګ شي ته وایي چې خدای په کو نه غاری نو شه د تور سلمونه دي په سلمونه به سره کې دوره وريږي چې سړی تلاوت نه کوي دوره سړی منځونه نه لکه د سلمونه شي او چې بیا کله الیکشن تیر شي بیا چې کور ته ویر شي نو یو نشته کور خپرېږ دا واڅ په داسمه کې مخ به بیان من په د روح ټل کې به بیان من په دغه هغه ضلع کې به بیان من الله رب العزت یو متعلق دا ټول ایوا خبره ده فرمایي چې مرک علم يدعونا الى ذر مسا دسه بدرمنی تیر شي لکه مو ته سارا اواز نه دا کړه الله رب العزت فرمایي زداري مو حلم دا
چنانچه یو شاعر چې کوم دا کنه په فارسی کې شعر یې لدا یی چې تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرترا فرمایي چې تو مشو مغرور بر حلم خدا دی الله په حلم دی هغه په کرم باندې ګور ډیر غورا کېږه ما ډیر گیرد سخت گیرد مرترا ځکه چې الله رب العزت نیول کوي پکړ کوي لګ لیټ کوي د مهلت د تدیر کوي او چې بیا د نیسی بیا د داسې سخت نیسی چې بیا د چوخلو سوای نشي نو دی الله رب العزت ګور کرم نه ناجایز پیدا مخله الله رب العزت فرمایي چې ولقد اهلكنا القرون من قبلكم او تاسو نه مخکي مډیر دسه قومونه هلاک کړی دي چې هغه ظلم کول هغه ته رسولون روغلل بار بار وته تلقین وکړل بار بار دی الله رب العزت غضب نه انتباه وته وکړه او هغه سمبول نشولو الله رب العزت فرمایي سو وما كانوا ليؤمنوا واغه ایمان رو نه وړل نبیانو ډېر مهنت ور باندې وکړل او اخیری ای مو پکړ پرونه لہذا دا ګور دای مو دی پارا انتباه د دې کې مسلمان دی پارا دا غیر مسلم دی پارا انتباه دا غیر مسلم دی پارا دا چې ته مسلمان شه یې مو دی پارا دا انتباه دا چې ته مسلمان خو شوی خو دی الله رب العزت احکامات باندې من عن اعمال وکړه څنګه نبی صلی الله علیه وسلم کولو طرز ژوندۍ اختیار کوم الحمدلله کلمه خیلی دا او دې موږ کومه طرز ژوندۍ دا هغه ډیره بداله د قران او حدیث نه ساره د سلاګی نه زموږ محمد صلی الله علیه وسلم اختیاو امتیون د دنیا کومه برئی ده سمو کې نشته نو خبره دا شاید چې څومره مالی بدعنوانه دي قتل ګور مسلمانانو کې قتل او غارتګری چوره ده زیاړ او خیری مو کې چوره دي بدتمیزی ګالم ګلوچ دمو کې چوره ده المنځ او داس دا خو آسي چې ایمو ولا د جمعتونو حالات تکس ایمو دا الحمدلله ګور 65-70 کور کله دا کا اټول روزي اټول المنځ ته روزي نو دا به ان شاء الله لذیذ هغه پوری ای کيوم کور راسي مخلوق وي خو یې کوم دا کنه به مشکل 2-3 سفینه ونه ډاکی المنځونه او د سنو ما دا هول نو الله رب العزت اسوب نه ریدل په کور دی واخر دا